امیر السلام علیکم. روډ دی لکه زما ستړی که وروره. دا نور خو د آخري کار روزګار کې یې ته عابد استاده بس روان یو سهار وختي وختي کې سکول ته. شاړه داسې خوشي راته به وایي چې تا کې غم پکې شوی دی. بیخي خوشي ده. مې وایي دا خو رشه سکول کولاو شه که نه یوازې د هغې دپاره نه دی زموږ دپاره هم کولاو دی. د کرونا نه بس په دې سکولونو باندې داسې مرض لګېدلی دی چې موږ له یې هغه عادت خراب کړی دی. په هفته کې 2 او 3 ورځې خو هره پیره سکول بند دی. کله ملک کې انتشاري، کله کرونا وي، کله بارانونه وي، کله زلزلې وي. نو بس واړه زما په خیال په 365 دن کې دغه 4 بار 448 دغه پکې چوټیانې د اتواري او بس پکې اخوا دېخوا شي اختر او شوکدر او 100 بل څه شي او 3 میاشتې چوټیانې شي پکې. نو ټوټل 100 ورځې ماشومان سکول ته نه ځي او بس یو جوګاړ دی او روان دی. یاره دوی له پکار چې نن یې خو ماته په استقبال کې دا دروازه کولاو کړې وه که نه پکار وورله که نه. بھائی عبدالباقي خدمت شروع کړی دی. بار دوړه د وي خلکو ته تکلیف دی. واقعي د دومره دوړه جوړه شوې ده که نه ترېشرو د لاسه چې بس دا ضروري څیز دی. ټول خلک کوي. دلباقي ځای به هم پاکي او دوړه به هم نه دا خبره هم صحیح ده او که نه کپړې ګنده کېږي. چا ته چا په ژړا کړې دا چا په ژړا کړو موسی ته ما ته وګوره که نه دا خو زما کیسې وواله دی. دا چا دا دې چا ووو دا ګوره ماشوم چا ووهو په ژړا یې کړو. دا سم خوږ دی. روانې مه کوې ښه. دا واړه دې چوټۍ ته دومره خوشحالېږي لکه زمونږ هم خوشحالېږو لږ لږ. زما هغه یارانو مې لو شروع کړی دی چې دې ته تماشه وکړمه. تک سره غار مه دې جزانو ته وښیم راشه راشه کار به کوې والله که دې پرېږدمه دا کار به در باندې خلاصومه دا ټولو. ته کار کې که نه کې راځه شه به کار کوه کار به کې پټېږي به نه پټېږي به نه درته چا ویلي را معلوموم پرې کار به کې کار اجسته وګوره څنګه ستړی کړی دی اوس کار نه کې یارېږي بھائی کار کوه که نه کار کوه کار کوه په کار به خلاصېږي. ګرمي ده نو ګوړې شربت کا که نه هېڅ نه کوي. دا وګوره دا ماشومان دې کار کوي هغې ستړي شو ته کار نه کوې. یا دا خیر علي خیر وروره مزه کې یې کار کوه کار ښه دنې دوی ته وایم دا ټول در پسې راولم. څونه ښکلې دی. ته څه پاره تا په کوم دپاره والې هسې لور په اوږه باندې خرې ما پاره وواله وي پاره مې وواله هغسې په پوله ناست وي پاره مې وواله تا پاره والې شي ته ټک کار نه ټک کار نه اوس کار ته کښېنه موږ پسې مه راځه. شاشم باندې بایي شاشم پسې اوازونه لري او شاشم بایي ناست دی کله اوبه شاشم ته وتښتېري شاشم وتښتېرو شاشم ته وتښتېرو. یقین وکړئ ډېر ګران کار دی ډېره زیاته ګرمي ده ډېره بې انتها دا خو دا واړه دي چې ټینګ دي ورته مونږ خو یې 15 منټه هم نشو کولی. سلاد ملاد خو مې ځان ته کټ کړه ځکه ډېر سخت خوږې شوی وم بھائی
خو بس ضروري مونځ دی. چې د جمعې مونځ رانه وشي نو څه پیدا نشته، نو مونځ به ورته وکړو بیا به روټۍ وخورو. د رزق پسې ټوله دنیا منډې وي، خو دا نه دی ټوله ورځ کار او کار او الله کره د بل څه کار وي، تشې پیسې ګټي. په مزه لاله لاس کې پلی ته رالی بارے راخو یو ټیم سره دومره غټمار اوه بکیانې ته ختلی وو په بچو پسې، د خارو په بچو پسې. بس زما راترز وی پې لکه د غویي ورغی. زه خو نه تلم، ما خو صرف راواغسته، بیا مې وکتم، ما توبه وباسه. سوال نه پیدا کېږي چې دخوا له زه لاړ شم، زه ځان له ډرته هې. هلته مې روټۍ ماته کړله او اوس دغه ښکلي ځان ته زردا ملګري دې ته وي زردا. روټۍ ته ناست وم، کارغان او خاروګانې ټولې راتلې او پرې پروې یې کول. ما څه کې مخلوق وګورې، بچي وي، د بچو ټایم دی که نه. چې د انسانانو د ډوډۍ وس ته نه رسي، د مرغو خو سړي رسي که نه، دې سره رزق سیوا کېږي، ورکوی. ما خو وختي لمونځ نه پس ته لاسونو ته وګورئ، یو څو دړې مې وکړلې او بیا مې رور راغلی و لګیا و، هغه ماشاءالله کار وکړو. زه خو ویده شوی وم، اوس پاڅېدم. وګورئ کار انشاءالله سبا به ورسره دا نور ډکې وهو، ایله به بس کار به توله شي. میوې هم ختمې شوې، اوس دغه یوه خرماړۍ پاتې رهیده، یوه او د چوکې یو څو دانې دي، او انګوران نشه نشپاتې او انګوران به اوس پخېږي. نو دی چې ځو کلي ته. چا خوا ده؟ حارث راغلی دی، چایان ناست دی، ناست دلته به دا شی به وي. السلام علیکم. داس واخله که نه یاره، نو داس واخله نو کار خلاصوي نه کوو. دا دونه ټک دی وختي په ټولو هلکانو باندې کارونه کولو. ای ما پاره وویله څنګه کوم ځای پاره والې ده؟ زه نه وم تا وویله چې زه راځم تا بیا کار نه کوې ګل خوره. دا ډېر فاضل انسان دی دروغجن، چې دونه دروغ وایي که نه. هغوی یې تیم خرڅه کړه وي، د نارینې یې وژلې وه. دغه ځم کلي ته یاره، تا باندې بیا شنه الوچۍ خورم، ښه چې راشم. ها ملګرو خواله راغلی یم او داسې ګیر کړی یم او خټکي مې په دې زړه باندې بوج شوي دي او ټایم شته نه، کور ته مې پرېږدي نه چې یوه ویډیو اپلوډ کړم. نو بس جوګاړ لګو، انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو. د لوی الله په امان.